پنځپیر کې یو ځل په دې ثوابۍ یو ځل په مسله باندې بحث روانو. نو دی یو مولا ویل چې ولي سابق صاحب نه پوهېږي او کاکا صاحب نه پوهېږي، بابا صاحب نه پوهېږي، صاحب نه پوهېږي، حضرت صاحب نه پوهېږي، حضرت جي نه پوهېږي. بلابل ویل چې قرآن داسې وایي او حدیث کې داسې دي، امام ابو حنیفه داسې وایي. یو د کتاب حواله ورکول، یو د خپلو مشرانو حوالې ورکولې. مشرانو خو مقدر کول الحمدلله، خو د قرآن سنت مقابله کې بیا د چا قدر نه شو کولی، بس به بیا پاتې کېږي رانه. نو ویل یو لیونی ناست و، دې ته یې غوږ ایښودی و. ویل چې دې لیوني ته چا ویل چې تاسو ویې پکې؟ ویل هغه ورته ویل چې دا یو ملا وایي یو څه دا بل څه راته وایي، انصاف به اوس پتایي. دا یو راته دلیل کې آیاتونه د قرآن ښیي او هم راته حدیث د پاک نبی اخر زمان ښیي، او دا بل راته دلیل کې خپل نیکه او دادا ستایي، انصاف به اوس پتایي. ویل زه به څه ووایم؟ ما خو چې غوږ ایښودی دی ولیږاره چې نبي علیه السلام داسې وایي، قرآن داسې وایي، امام ابو حنیفه داسې وایي، امام مالک داسې وایي، شافعي داسې وایي، او دا بل لګیا دی بابا دی او کاکا دی